سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم نور قلبي وزد قوة سمعي وبصري وحفظي ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فغرقناهم أجمعين. مخکې دا خبره شوې وه چې دې ته سورة الانبیاء ویلی شي په دې بنیاد چې په دې کې د ګڼو انبیاو علیهم السلام واقعات ذکر دي، د بعضو پیغمبرانو واقعات تفصیل سره ذکر شوي دي او د بعضو پیغمبرانو واقعات ډېر مختصر اجمالی طور ذکر شوي دي. دې نه مخکې اول د حضرت ابراهیم علیه السلام واقعه ذکر شوه تفصیل سره. اوس په دې ایتونو کې الله جل شانه د لوط علیه السلام او د قوم مختصر واقعه ذکر کړي او دریم نمبر کې پس بیا د حضرت نوح علیه السلام واقع ذکر کولی شي او دا غیر د مختلفو پیغمبرانو. ولوطن معنی دا د وذکر لوطن ته یاد کړئ پیغمبر لوط علیه السلام آتیناه چې مونږ ورکړو دته حکما و علما. حکما یو معنی د حکمت دته مو حکمت ورکړو، بل معنی د حکم د دوو جګړه کوونکو په منځ کې داسې فیصله چې هغه د حق او د باطل په منځ کې جداوالی راوستونکی. الفصل بین الخصوم بالحق، د دوو جګړه کوونکو په منځ کې په حق سره فیصله کول او د حق او باطل منځ کې جداوالی راوستل. یا عبدالله ابن عباس نو د حکم معنا په نبوت سره کړی دا چې ورکړو موږ ته حکما نبوت، او بعض معنا کړی د فهم او عقل. و علما او سمج، علم نبوت، علم لدنی. علم دو قسمه دی، یو علم کسبی دی، دویم علم لدنی دی. اوس عام خلکو علمونه چې دي د علم کسبي دی، د استاز او د کتاب په ذریعه زده کوي، چې کتاب راواخلي استاز ته کینی زده کوي، دې ته علم کسبي وایي. او د انبیاو علیهم السلام د علم لدنی دی، برای راست الله جل شانه هغې ته ښیي بغیر د کتاب او استاز نه. ولوطن او یاد کړه لوط علیه السلام آتیناه چې موږ ورکړو دته حکما حکمت او نبوت و علما او علم ونجیناه من القرية التي ومن نجات ورکدت من القرية التي من اهل القرية التي د اهل د قريه هغنا كانت تعمل الخبائث چې دینم صدومو. ونجیناهم نجات ورکدت من القرية التي د عذاب د اهل د قريه هغنا كانت چې ودا اهل د قريه تعمل الخبائث چې دی بکول الخبائث ناپاک کارونه، خبیث کارونه به کول. اوس دلته سوال دا دی چې دوی خو به یو ګناه کوله چې هغې ته لواطت بچبازي ویلی شي، او دلته ولا جمع استعمال کړه چې التي هغه اهل د قريه کانت تعمل الخبائث چې دوی به کول الخبائث ناپاک خبیث کارونه. هدي خو یو عمل یو ګناه و، دلته ورته جمع استعمال کړه. دو جواب دي. یو جواب دا دی چې اگر چې دوی یو ګناه کوله، خدا دومره عظیمه ګناه وه
د لواطت او بچبازي چې دا د ټولو ګناهونو جرړ او بنیاد. او ابن جوزی رحم الله کتاب د بستان الواعظین د واعظ و نصیحت بارے ډېر بهترین کتاب دی په عربی کې، او هغه په 597 هجری کې وفات شوی دی. ډېر قابل ترین مفسر تر شوی دی. 2 لکه خلک په بیان باندې مسلمان شوي دي او 2000 پورې کتابونه لیکلي، او بیا چې کتاب به لیکل نو په غواخو به د کړکو باندې به کتاب لیکل کېدا، کړکې نه د تراشي قلم به ورته قلم سې کې پورې کول لیکل به کول، نو چې کلمونه به تراشل د هغې کچره به جمع کوله، او بیا یې د وصیت کړو خپل اهلو عیال ته چې کله زه وفات شم نو ماله به د دې کړکو چې دا کم کلمونه ما تراشلي دې باندې ماله غسل او اوبه ګرموئ. هغه یو بوجۍ و چې وفات شو نو په هغه نیمه بوجۍ باندې د غسل لپاره اوبه هم ګرمې شوې او باقي ته پاتم شو. دومره لیکلي کړي د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په نسب کې تر شوی. علامه ابوالفرج عبدالرحمن ابن جوزی نو دا څه خبره مې کوله او جی نو هغه بوستان الواعظین دغه کتاب دی جی، نو پای کې د دې لواطت او د بچبازۍ شپږ لوی نقصانات ذکر کړي. خجی یو جواب خدا شو چې دی دومره عظیمه ګناه کوله چې دا جل شانه د جمع لفظ استعمال کړي، دا ډېرو ګناهونو جرړه ده. ولیکن عام مفسرین دا وایي چې دلته خبایث جمع ځکه استعمال کړه چې دوی د دې عظیمې ګناه سره سره نور ډېر زیات ګناهونه کول، او هغه مفسرین ترتیب سره بیان کړي دي. د ټولو نه اوله عظیمه ګناه لواطت بچبازي چې مفسرین وایي چې حتی دا ځنګلي ځناور هم دا کار نه کوي. ځنګلي ځناور نه دي، کاغذ مری دي، کاغذ پیان دي، ګیدړان دي، پیشوګان دي، څه شی دي چې هغه د لواطت نه کوي. اوله عظیمه ګناه دا وه. دویم دوی به شراب څکل او دریم دی با ټنګ ټکور او دا به کول او سندرې به ویلې، ټنګ ټکور او سندرې. څلورم دوی به ګیرې کلولې، ځکه مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحم الله راهي سنت کې لیکلي دي چې دینه مخکې چاګیري نه دي کړي کړي. د فرعون ګیره وا، د نمرود ګیره وا، د حامان ګیره وا، چته خطرناک سر کافر چې د هغې ښکلې ګیرې وي. بیا لوط علیه السلام قوم هغه قوم و چې دوی چې د هلکانو د لواطت او بچهبازي کوله چې دوی به ګیرې رالی، دوی ته شیطان دا وسوسه وغورځوله چې دا خو اوس لوی شو نو بیا به یې وله ګیرې کالولې. دا ګوره دومره خطرناک قوم عمل دی جي ښه. بیا به یې ګیرې کالولې او هغې سره به بیا د هلکانو سره لواطت کول چې هلکان ښکاري. نو ګیرې څلورم دا چې سره ګیرې به یې کالولې. پنځم دا چې برید به یې لوی لوی پرېښوده، لکه نن سبا چې د انګریز او د هغې پیروکار ګیرې کلي وي، برید یې لوی لوی داسې پرېښودي لکه پیشو چې خوله کې هډوکې ونیسي. نبي اسلام فرمایي چې تاسو مخالفت وکړئ د یهودو او د نصواراو، بریتان کم کړئ او ګیرې لوی کړئ. نبي اسلام فرمایي چې تاسو د یهودو او نصواراو مخالفت وکړئ، بریتان کم کړئ او ګیرې لوی کړئ. او مسلمانان چل کړئ، بریتان اوده کړئ او ګیرې کلې کړئ. نو پنځم دا چې برید به لوی لوی پرېښوده. شپږم دا چې دوی به کونترې الوزولې، دا کونترې الوزوله او فی شپېلي په سوال دا د لوط اسلام د قوم عمل. اووم دا چې دوی به لوټې ویشتې، دا واړه واړه کاڼي دا لوټې به په دې لارو کې داسې یو بل باندې ویشته. اتم دا چې دوی به شپېلي وال، شپېلي نه یو لکه چې ګوتې ورکړو شپېلې وباسي خولې نه، شپېلي به یې وال. نهم دا چې دوی به د ریخمو کپړې استعمالولې، او د ریخمو کپړې او سونا دا د سړو دپاره اشد حرامن دي. نبی اسلام فرمایي چا چې ریخمو کپړه یا سونا دنیا کې استعمال کړه الله جل شانو به آخرت کې ورته وانه چېږي، او آخرت کې دا دواړه څیزونه بیا د سړو دپاره جایز دي. نو نهم دا چې دوی به ریخمو کپړې استعمالولې.
لسم دا چې دی په مجلس کې ټیزونه اچول پنجابیانو باندې ہے به نه کړ مجلس کې به بعد आवाज والا بات به اچول جی لکه دې باندې پنجابیان ښه عمل کوي اوس ہے به نه غړي نو دا هم د لوط علیہ السلام قوم عملو دا لس بعض مفسرین ذکر کړي یو لسم دا چې دی با لاسونه او خپې سره کولې په نکریزو باندې لاسونه او خپې په نکریزو سره او نبی کریم صلی الله علیه وسلم لعنت ویلې پاغه سړو باندې چې هغه خسر مشابهت کوي نو البته د سړو د پاره نکریزې سوزینو کې جایز دی یو دا چې سر باندې ولګي وختان سره شي جایز دی ګیره باندې نکریزه لګول ګیره سره کول دا د نبی اسلام قولی سنت هم دی او فعلی سنت هم دی ډیر علما ګیره سره کوي نو په سر وختانو ګیره باندې نکریزه خود سنت دی قولی فعلی او دویم چې کله بچا د تلیس او مشکاش ری بدیس ته چا به تلیس وزیدا او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به شکایت وکړه چې تلی می سوځي د خپو تلی هغه ورته حکم ورکړي چې نکریزه په ولګوا هغه بل ځای ما تاسو کلی یو کس ماته چې د تلی می سوځي مې نکریزه په کړه نو پرون یو څو مخ کې استاد صاحب کې ناس ته هغه مخ کې نو ګورم تلی سرو دا خیر دی چې دا سه لیول کې سره شي چې بر دا نو ګونه ترنګ وانه خلی سره بلاندې تلی دا چې تلی سوځي نو نکدا تاو د وجي نو د نکریزه خودش یو لسم دا شي نکریزه به لګولې پلاسونو پخبو دولسم دوی بچرگان جنگول مقاتل دیوک چرگان میں جنگول ور دا اکثر عمل مسلمانان نه کوي دا ټول د لوط اسلام قوم دا پښتانه کوي چې کوم عمل باغی کول دا پښتانه کوي چرگان میں جنگول سو شو دولس دیار لسم دا چې یو بل سره به جنگ شو په یو بل به لاړې چولې لکه اوس هم د باز سکولونو کې دا ماشومان لاړې پر غورځي دا لاړې غورځول دا د لوط اسلام د قوم او دارنګي در لسمه سپاره کې ان شاء الله رشي نور 19 نم سپاره په اوله صفه باندې د ابی ابن خلف بارکه چې نبی اسلام ته لاړې ورغورځولې وي او بیا غلاړې تعالی لمبکړ په مخ راغلی په مخ باندې تور داغ پاتې شو نو لاړې په یو بل باندې توکلې نو دا دیار لشو نو یو لسم نکریزه دولسم چرگان په جنگول دیار لسم په یو بل به لاړې چولې او سوار لسم دا یو ګناه پکې ګناه تفسیرونو با ذکر کړی دا چې مزول علق چنګم می جول دم پکې بعض مفسرینو ذکر کړی چنګم ځکه چنګم دغه وخت نه شروع شوی دی وجدا چې چنګم چې خلک بنده بیا ذکر نشي کوله لیکن زموږ یو استاد د امریکا کې اوسېږي قاضي فضل الله صاحب دامن برکات الله عالیه هغه چې زما خپل رائے ده چې دا دومره ګناه نه ده چنګم بلکې وایي د دې درې فائدې دي یو بیان کې دا خبره کړې و د ټانکوي ورته وایي مدرسه کې بخاری شریف ختمو نو پاکي وایي چې چنګم درې فائدې دي یو دا چې چا چې د معدې تکلیف هضم نه راځي چنګم جوړي نو دې سره د معدې هضم راځي او دویم دا چې دې سره د خولې ورزش کیږي دا رګونه حرکت اخلي دا د فالج خطر نه وي فالج خو جوړیږي هم دي چې رګونه راشي او دریم دا چې خولې ذایقه مو سره کوي دا هغه خپل رائے ده کنه ورنه د انګريزانو دا سيزونه ایجاد کړی دي چې هغه ټوټ پیس رويست چې مسواک ختم شي اگر چې ټوټ پیس سامان نه ده نو لکه دا کریم چې کم دی دا ټوټ پیس او دا کریم چې استعمالېږي نو په برش دومره صفای نه راځي څومره چې په مسواک باندې راځي هغه راخلي مسواک باندې نو مسواک مې سنت هم ادا شو غاښونه کریمو په ذریعه صفا شو نو دا دې د پوجنه دا برش روي چې د مسواک ختم شي مسواک ونه ختم وای شيګه مې روي چې ذکر اسکار باندې چې خلک دا چې تاغوی به ذکر نشي کوله ډبل بیډ روي ځکه چې حکیمان وایي چې بی معافی چې کله صحبت وشي نو بیبي نه بیا لږ جدا پاتې کېدل پکار دی چې دا چې ساره پر بنده سره ټچي
نو هغه کې حرارت ګرمۍ زیاتی نو دا حافظه باندې اثر کوي حافظه کمزوري کوي نو دا ډبل بیډ ډېر لپاره رويسته چې دا ټچنګي چې حافظه دباوي ټچ باتروم په خوا چې غسل خانه به جدا وا لیټرین به جدا وا دا څه وکنه مکمل به لیټرین جدا او غسل خانه به جدا وا اوس دا یو ځای دی او نسائی شریف حدیث کې وی لا یبولن احدکم فی المستحم تاسو غسل خانه کې بول مکه وای واړه بول فإن عامة الوسواس منه عام وسوسه دینه پیدا کی چې کوم ځکه بنده واړه بول کی اول بیا د اعلان بي دینه خالص وسوسه پیدا کی ساسو کلی کې دومره بعض ټیک ټاک کسي بس راشي دا سه خبره شروع کی چې زم چې دا خوشی شوی دی نو دا زموږ یو دوستو ټیک ټاک سره دوبه تراړ هدا خدا ټچ باترون وی نو ماته ټلیفون وکړو زه پوښوم چې دا شي شوی دی نو ما ورته مې دا څه کارو کړ چې د بیري و باندې را واخلا او دا سه پانی چې روغي سورې نه وي به پاکي وینځه دوه کانو مېس کې وټه کوا یا دا سلنګري چې دواړه سيزونه د کانی او چې چکني شنو پاغي باندې اول درود شریف وزله وای به سورې فاتحه وزله به ته کرسي به چارکل هر یو وزله به درود شریف پېښو به باټیو کې مېس کدري ګټوس کا باقي باندې علامه او سوي ټلیفون کو چې مولانا صاحب زه کچره داسې او څنګه را ماته کوم کور ته راوړم کنه یو و پانی تر وشو کوم خیر دی به خیر دی به ټلیفون کو چې چې کو دا و پانی ته وشو کوم دا څنګه بیا زه وګورم نو خیر دی مې خیر دی به ټلیفون کو چې چې اوله اوټه کوم به دم کما کنه اوله دم کم به اوټه کوم مې اوله اوټه کوم به دم کا نو بس هم داسې کې سې وګدول یاره هغه ته ما چې دا واسم شکی او مام ځان شکی کې بس کې بس ما ورته یو ځل وی کنه په خبر دا یو تاسو کوم چې اول علماء ما بیا درې ګټو بوس کې مکنه اول درې ګټو کې بیا علماء مې اول درې ګټو بوس کې بیا علماء بیا ټلیفون کول بیا مانو چتول بیا میسج وکړه شیر جی دا سه کارم کو دا وبو بهر زی ناله ته خیر ده مې زید دي کو تاسو ساختونه خو نه دی چولی بیا ټلیفون بس بیا 113 پیر ټلیفون کړو 113 مې دا اوس موږ شکی کوي ځان سره نو بیا د ماخانه با دروازه چاوډه بوله دوه کسراله جی سدي یره جی هغه نو می واغستو نو می ناخلم مې چې د دیوانه وانوري نو بیا پلاني ټلیفون کړو دوه بینه نو هغه موږ راولې ګلیو مسلې ته پوښتنه مې مسله ونه کوي وی ولی مزه ته ټوله کیسه وړي به دومره خندري دي مې جگہ سم شکی دی او په دې علاج کې دی او شکی خو بس ما چې څنګه ته دا څه وکړه نو دا شک ډېر ناکاره مرض دی حضرت مو تاسو ته ساتي خندانه د پکار خدا د عبرت لپاره چې په غسل خانه کې بول کول سره وسوسه پیدا کی بس کامیاب انسان غواړي چې آبادی کوي چې غسل خانه بالکل جدای لیټرین جدای ځکه چې بنده کوم اډر کې واړو له بول کوي نو د دې هغه سره تلام به کوي ساس کې ورزیم د غسر په ورزي نو دا سیسټج باتروم انګريزانو دې لپاره وستارنګ دا ټینکې چې کوم نور ته دیو دا خو مخکې مونږ ویډیو تانویر مولا بشت زیور کې لګي بنور چې کوم وب ګرميږي غینه برس بیماری دا بیماری څومره زیاته شو دا برګې بیماری د دې لپاره خطر طریقه چې اوس عام خلک ټینکې جوړي نو هغه بیا ته په دې اوړ کې نشه استعمال دومره ګرمي کنه ټول ټینکې چې خالی کې وبځای کی او چې کې به دومره خي خپل په یو داس نشه کوله نو دې طریقې کار دی چې اوس لکه مثال یو غټ ټینکې واغسته د بازارې د مثالي ولا خغټه پول سیس دا ولګو چار چا پیره د دیوال تاو کا د خختو او بیا په دیوال په دې سیډونو کې ورته بورا واچو د درګو دا بورا نه دومره بهترین نتیجه ده چې په اوړي کې په دې نلکو کې سره په ګرمي لګي راشي بس ورپسې یخي چالو شي اوړي کې خي یخي وبو او جیمی کې بیا په دې نلکو کې ابتدایي کې لګي یخي رستو په ګرمي چالو شي اغنور نم بچي ډېر زبردست ولوتن آتین نو ذکر دلته کې خبائث لفظ استعمال کې جدی بسو کارونه کول سورلس گناهونه کول ونجیناهم ونجات ورکلوت علیہ السلام ته من القريه الذي د اهل او د عذاب د قريه هغه كانت تعمل الخبائث جدی بکول الخبائث خبيث ناکارا
کارونه لواطت واللعب بالطيور او لوبه په مرغانو او ورسره پنځلسم بلوم رایا شو چې لکه دا سپی به جنگول بس دا حیوانات به خپل کې سره جنگول انهم کا دا سمرا دا چې مخ کې ګناهونه بس دا څه وو چې دا زمانہ مکمل را واپس شو هغه دا سره واپس شو د جاهلیت په زمانہ کې با خلق سپوس را ډېر زیات مینه محبت کول بیا چې اسلام زمانہ شروع شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سپو متعلق وعیدات ذکر کړه چې خلکو د سپو نفرت پیدا شو اوس بیا که جاهلیت زمانہ را واپس شو خلک سپي ساتي شوقیه دا ګلټیر دی دا ګلډانګ دی دا پاپی دی دا تازی دی دنیا دارنګ جاهلیت زمانہ کې به خلکو لوریانې بد شوي دا څه وکړه لور به وشو بس پریشان بو خپه بو اسلام زمانہ کې نبی صلی الله علیه وسلم د لوریانو ترغیب فضائل ثوابونه اجرونه انو زمانہ اصلاح شو دې زمانہ کې بیا کله جاهلیت زمانہ را واپس شو لوریان نه خوغی پریشان یې باندې خپای دا سي مخکینه زمانہ کې با خلکو دا غونجي کپڑے نه خوخولي سری کپڑے به خوخولي اوس بیا غ زمانہ را واپس شو کاټن غونجي کپڑے خوغی ابتدایي زمانہ کې به خلکو زکه دا کوچ او ماستو شملې دا سيزونه به خلکو به دا سرګري چرګان او دا غوخي او دا مختلف بازاري خوراکونه به خوخوله ځکه دا کوچ او شملې دي زونه مېړه موړو اوس بیا که زمانہ را واپس ټول هغه اصل خوراک خوخی دا کوچ او شملې او ماستو او سوچ غوړي تاسو عمر په مینه خزان له خوري استاد کلی ګردا مسله شته جی په خوا بچیو خلکو به د استاد د وینا نه بغیر د استاد خیال د پيو د شملو د کوچ دي سنساد غواګانې بخي وي خو بچلې دي و ساری یو جګوري غولان ځای پر سره دانې پر وخته مړشوا دا دویمه مړشوا د پنځمه مړشوا او د شپږو لکو مړشوا درې لکو د ټوله مسله ده سوچ د بغوا کې صدقه کې د بیمار شي کنه صدقه دې نه چې په استاد صدقه دې چې بغاونډي خپل باندې خیال وساتي او زمانہ بیا را پښو اصل خوراک دی اصل خوراک خلکو خي په خوا به خلکو اطراف کې چې اوسېدنو خاریو ته براته خارو کې به دا ګاډي او دا دکانونه او بازارونه او میلې ټیلې وغیره په شدا به خوښول اوس بیا خاریو ولا خلک ټول اطرافو کې تزیو چکرې لګي هلته غرونه دی او دا کالام دی دا شینکو دی او دا مدین دی دا سه اطرافو ته وزي زمانہ ټوله واپس وځي هر لحاظ سره ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث ومنجات ورقدت من القرية التي د اهل د کلی هغه نه كانت تعمل الخبائث چدی بکول جو کرتے تھے گندے کام شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ جو کرتے تھے گندے دی بکول گنده کارونا زکه چې انهم كانوا قوم سوء بشک ودوی قوم سوء قوم ډیر زیات خراب او ناکارا فاسقین فرمان او ادخلناه او داخل کوم دلر فی رحمتنا پر رحمت خپل کی یا په اهل د رحمت کې مداخل کو او یا دا مطلب چې دلته رحمت نه مراد جنت ته فی جنتنا نو بیا قاضی ابو سعود رحم الله وی چې تعبیر الله جل شانه د جنت نه تعبیر پر رحمت سره زګه کوي چې جنت ته داخليدل هم پر رحمت الهی باندې موقوف دي نه په اعمالو انه یقینا داوود علیہ الصلوۃ والسلام من الصالحین نو من الصالحین معنی من المعصومین د معصومونو د ګناهونو پاک قبل نبوت بعد النبوت زکه د عصمت او حفاظت د ګناهونو دا خاصه د انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام ونوح نو تیات کنوح علیہ الصلوۃ والسلام د کی تفصیل نشتا نوح علیہ الصلوۃ والسلام اذ نادا فوقی چې نادا معنا دعا لا قومه چې د خیره وکړي په خپل قوم باندې من قبل مخه د ابراهیم او د لوط علیہ الصلوۃ والسلام نا اخیری هغه سورہ نوح کې رب لا تذر فردا رب لا تذر على الارض من الكافرين ديار انك ان تذرهم يضل عبادك ولا يضل فاجر كفارا يلا مپره د پدیز مکه باندې یو کور د کافرانو هلته به موږ تفصیل کوو دا خیره وکړي یا رب انی مغلوب فانتصر یا الله زم مغلوب زما مدد وکړي یاد کنو علیہ الصلوۃ والسلام اذ نادا پاو کې د خیره وکړي په خلاف د خپل قوم من قبل مخد ابراهیم او لوط علیہ الصلوۃ والسلام نو فاستجبنا له دعاه
قبول کړي موږ د لپاره خیره د فنجینا موږ نجات ورکړه ته واهله او د اهل ته من الكرب العظیم د مصیبت عظیمنا چې هغه مصیبت عظیم نه مراد یا غرقېدل دي د غرقېدل موږ نجات ورکړه د تکذیب د قومونو نجات ورکړه ونصرناهم مدد کړه د من القوم الذين من پمانه د علا مون مدد کړه د نوح علیه السلام خلاف د قوم هغه کذبوا جدوی تکذیب زمون پایتونو باندې زګه چې انهم كانوا قوم سوء یقینا دیو قوم سوء ډیر خراب ور یو سوء د سوء سین پیش یو سوء نو سوء ویل شي بد کار ته دا صفت د بده ده او سوء ویل شي دا سوء صفت د ذات ده موږ چې زنا فعل سوء زنا یو ګناه د بده فعل سوء او چې سړی باره کې فلان رجل سوء د پلانې ډیر بد سړی دی دلته خدا چون کې قوم یادین او قوم سره ځکه سوء لفظ نه لګي سوء لفظ انهم یقینا دانو علی اسلام قوم کانوا قوم سوء دا قوم ډیر زیات خراب او بد فاغرقناهم غرق دل اجمعین ټول واړولوي ورپسې د داوود او د سليمان اسلام بهترین واقعه ده ډیر مزیدار الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين اللهم اجعل جمعنا جمعا مغفورا وسعينا سعيا مشكورا وعملنا عملا مقبولا ولا تترك فينا خير ولا محروما اللهم ذنوبنا قد عظمت وجلت وأنت أعظم منها وجل افعل بنا ما أنت أهله لا تفعل بنا ما نحن أهله أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين برحمتك